دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منوریدونکو او سم یو بل ریپورت چې د کورمي ضلع څخه بې ځایه سوي خلک چې 3 کاله وړاندې خپل سیمو ته بیرته تللي او هلته خپل په سیمو کې آباد سوي یو بیا په احتجاجونو لاس پورې کړی دی او وایي چې حکومت ورسره هیڅ مالي کومکونه نه دي کړي او کومې ژمنې چې ورسره کړي وي هغه هم نه دي پر ځای کړي. تفصیل ابراهیم شنواری په دې ریپورت کې راکوي. په امریکا ډیوا د قدر منوریدونکو تخنیکی ستونزې له امله دغه ریپورت چې وړاندې مو درته وویل د ابراهیم شنواری د کورمي د هغه خلکو په اړه چې 3 کاله مخکې خپل سیمو ته ستانه سوي دي لا تر اوسه نشر ته آماده نه دی. تاسو هم قدر منوریدونکو زموږ خپرونې په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی سئ facebook.com/voa ډیوا همدارنګه په ټویټر باندې موږ څارلی سئ twitter.com/voa ډیوا. د ترڅنګ زموږ په ویب پاڼه باندې تاسو د ډیوا ریډیو خپرونې اوریدلی سئ لیدلی سئ او هم یې لوستلی سئ voanews.com/ډیوا او هم ځو د ریپورټ لوري ته چې دغه ریپورټ د ابراهیم شنواری آماده سوی دی اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو. نن په 2 موضوعګانو باندې خبرې کوو. یو هم دغه د کورمي بې کوره سوي خلک چې 3 کاله وړاندې خپل سیمو ته تللي دي آباد سوي دي د هغو د احتجاج په اړه چې ولې احتجاج دی د غوښتنې څه دي. دویم به هم د ضلع اورکزۍ په اړه خبرې کوو چې هلته ځایي خلکو احتجاج کړی دی او دوی وایي چې د دوی سره چې په خیبر پښتونخوا کې ورګډ سوي دي نو ژمنې سوي وي چې د صوبایي اسمبلۍ سیټونه به ورکوي خو هلته یوازې یو سیټ ورکول سوی دی تر اوسه پورې چې کوم حکومتي شمیرې مخې ته راغلي دي یا راپورونه مخې ته راغلي دي. په دې موضوع باندې به هم خبرې کوو. تاسو هم کولی سئ په دغه خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001 202 205 003 بله شمیره ده 0800 او 90 او اوس هم پروډیوسر راته وایي چې د ابراهیم شنواری صاحب ریپورټ و نشر ته آماده دی. د منځنۍ کورمي زیمشت علي شیرزی پاړه چمکني او مسعودي کامی او سیاسي مشرانو یو هیئت یا ډله پیښور ته یو ځل بیا په دغه غرض راغلي چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د دوی له اړخه هم په پیښور کې د خپل غوښتنو حکومتي چارواکو تر غوږه رسولو په غرض لګول شوي یو احتجاجي کیمپ په مهال د هغه وخت صوبایي ګورنر په استازیتوب د سیمې پارلماني غړو او د فاټا سیکټر چارواکو له اړخه دوی سره شوي ژمنې یو ځل بیا دغه ذمہوار حکومتي ادارې مشرانو ته ورپه یاد کړي. د منځنۍ کورمي دغه مشرانو تیر کال هم حکومتي واکمنانو ته په خپل علاقو کې د ترهګرۍ متاثره کورونو او نورو ودانیو د سروې کولو او د واپس تللو کورنیو سره د مالی مرستو کولو غوښتنې کړې وي او د هغه وخت فاټا سیکریټریټ اډیشنل چیف سیکریټري په شمول د حکومتي ډلې نورو چارواکو او د پارلمان غړو دغه احتجاج کوونکو له باور ورکړی وو چې په یو میاشت کې دننه به په علي شیرزی مسعودي پاړه چمکني او زیمشت کې سروې شروع کولو ترڅنګ حقدار کورنیو سره به مالی مرستې هم کولای شي. خو لس میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه هیڅ کومه دغه ژمنه نه ده ترسره شوې او د سیمې نه راغلي هیئت مشر پټان عبدالخالق یې چې اوس خو د هغوی په حکومتي چارواکو څه باور هم نه دی پاتې شوی او مجبور دی چې یو ځل بیا خپل احتجاج شروع کړي. د مو چې څومره افسران دي مو ولا سره مو مسالو سره سنجیدګي نه خلی او دوه سره واده باندې قرار نه غلو یعنی دونه مو اعتماد او چات شول ایمو چې کوم مصالې دي وړاند کورونه اوس پرنام کورونه د صدا غو سروي نه پرې کی ایمو چې کوم وبسي متسیرین دي هغه چې کوم 25000 روپۍ دي هغه اوس پرې متملونه شول حالانکه کولی پر شول اوس کوم فرید آباد دا اوس پرې سروي نه دی روان کبه په یو حکومت ډي سي او ای سي او ډي جي او اي سي اس دایمو خبرو کې سنجیدګي نه خلی نو کورونه اسی نه لرو او ژوند هاسي برباد لرو نه اراده لرو چې بیا یو پړچنور کې چو مخې ته کینو یو بیا پېښور طرف ته خپل رخ کو. پټان عبدالخالق البته زیاته کړه چې د تیرو 2 ورځو په مهال د هغوی ذمہوار حکومتي چارواکو سره شو ملاقاتونو کې ورله بیا د خپل مشکلاتو حل کېدو یو امید ورکړی شوی او اوس هغوی په انتظار دي چې راتلونکو ورځو کې به حکومت څه قسمه مثبته ګامونه پورته کړي. د دغې ډلې یو بل غړي داود خان څوک چې د پاړه چمکني او درخیلو اوسیدونکی دی یی چې په کال 2014 کې خپل علاقو ته واپسې نه پس تر اوسه هغوی ډېر د بېوسۍ ژوند تیروي. الته خوس یخنی زیاتره او موسم ووري شروعي د مولکی کی خلک ډېر انتهایی مشکلاتو کې خر کور نه لري او ټینټونه مو ته حکومت نه رکي نمو الته کې ډېر په تکلیف یو سنټر کورو مال خلکو سره څومره کنه کوم متسرین شهیر غوندسي بس اسمنه تاغه کوي ژوند تیری.
د پټھان عبدالخالق او د هغه ملګرو په وینا د کال 2014 راهیسې څو څو وارې د دوی په علاقو کې د سروې کار شروع کړی شو خو د څو ورځو هلو ځلو نه پس دغه عمل بیا ودرول شي او اوس خو د تیر یو نیم کال راهیسې د هیڅ کوم ځای سروې نه ده شوې د هغوی په وینا په غونډ علي شیرزي علاقه کې د هیڅ یو کور هم سروې نه ده شوې او همدغه رنګ په 13,000 بې کوره شو کورنیو کې تقریبا 15,300 کورنیو له والنټري ریټرن فارم یعنی په خپل خوخه د واپسې تلو فارم ورکولو باوجود هغوی له تر اوسه د خپل عاجل ضرورت تر سره کولو لپاره د حکومت لاړه خشمنه شوې د یوې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ هم نه دی ورکړی شوی د حکومتي چارواکو په وینا دغه 15,300 کورنیو نه پرته د باقی پاتې واړه 12,000 نه زیاتو کورنیو د هغوی سره هیڅ قسمه رجسټریشن نه دی شوی او ځکه هغوی د هر قسمه حکومتي مراتو نه هم بې برخې دي د منځنۍ کورمي ترڅنګ په اورګزۍ کې هم 15,000 او د ټانک نیمه قبایلي سیمې علاقو سره تعلق لرونکو 13,000 کورنیو له هم ویارف ورکولو باوجود ورته د کورنۍ په سر 15,000 روپۍ تر اوسه نه دی ورکړی شوی په دغه واړه علاقو کې حقدار کورنیو له دغه نقد رقم ورکولو لپاره د قبایلي سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي ته لږ تر لږه د 320 میلیون روپو ضرورت دی د کومې چې هغوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې په خبره راغلي د منځنۍ کورمي د مشرانو هیئت له هم یو ځل بیا دا باور ورکړی شوی چې د مرکزی حکومت ته دغه رقم د ترلاسه کېدو سره سم به د دوی سره مالی مرستې هم شروع کړی شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمنو اوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شراغله است په دې خبرونه کې مستاسو لپاره دوی موضوعګانې لکه څنګه چې وړاندې درته ولیدي د کورمي د آی ډي پی یا بې ځایه سو خلکو د غوښتنو او د احتجاج په اړه او دویمه هم په اورګزو کې د صوبایي اسمبلی د سټونو په اړه باندې په احتجاج او د ځای خلکو د غوښتنو په اړه ده په دې موضوعګانو باندې به خبرې کوو قدرمنو اوریدونکو لږ تاسو ته ویل لکه ابراهیم شینواری صاحب چې په خپل ریپورت کې ویل د کورمي ضلع د آی ډي پیز یا بې کورسوي خلک هغه چې درې کاله وړاندې خپل سیمو ته تللي دي هغوی له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې ژمنې مرستې دي ورسره وکړل سي او کني دوی به خپل احتجاج لا نور هم وغځوي هم په دې حواله سره د کورمي ضلع د کورسو خلکو په نمائندګي او د یو غیر دولتي تنظیم ملت سهارا فاونډیشن مشر پټھان عبدالخالق صاحب را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی ستړي مسئ عبدالخالق صاحب او په خیر راغلی ډیره مننه کاکړ صاحب بریالي اوسو ډیره مننه له تاسو څخه هم او کور مودان چې وخت مو راکړ تر ټولو مخه که همدا راته ووایاست چې مهمې غوښتنې څه دي چې نن د پېښور پریس کلب مخې ته دغه احتجاجي کیمپ لګېدلی دی کاکړ صاحب موږ ډیلیګیشن په سرحد باندې راغلي او چې 2009 کې موږ کورمي ایجنسی کې ملټری اپریشن شو څنګه نه موږ سنټرل کوم څه زیاتره کوم کورونه دی هغه مطلب دا دی اعلان شول ایمو خلک مجبور شو خپل علاقو نه وروته ایمو کوم سرمایه‌کاري وي ایمو کوم کورونه هغه اړن شول پنځه کاله بعد یا درې کاله څخه خپل علاقې ته واپس لاړو نو خپل علاقې ما ټول اړانګو مندلې ما ټول ایمو علاقې ټول اړانګو او چې موږ کومه غاټه مطلبې وي ته مته کلونو راسنه مو د ډي سي افیس نوونه صاحب نوونه صاحب پرائم منسٹر دغه پر مخبل مطلبي وړي ایمو مطلبي نه حل کېدل بیا په مارچ 15 مارچ باندې مو بقاعده یو درې ورځې پرامن درنه پېښور کور کړی په هغه کې مو د 15 غوټي مطلبي یې خو مو کوم کورونه اړان شوی د پرشن واجنه او هغه کورونه د مو په قاعده سره یو کړل شي یعنی چې کومه ویزا د لاو کورونه دی هغه د متفرا پر راکړل شي چې هغه ټیم کې مو کورونه سرویس نه کېدل او هم ایمو کورونو سروي یا دورې پوتې دی یو ورځ سروي ټیم لوډ شي بیا یو میاشت او سروي ټیم نه او علاقې کې ووري وشوړې علاقې ته ساړه روغللو ایمو مشمون ایمو جنانا ایمو بډاګون هر ورځ چې کومې ورځ بارون یو غلیوي یو ووري ایمو مشمون هغه په ژاړو باندې مجبورې دویمه خبره ده ایمو چې څومره هم آی ډي پیز متسرین واپسی لوړ دي دغه واپسی کوم 15,000 روپۍ مو سره کیږي دا تقریبا 18,000 بینیفیشری اوس دي کې 5,365 کسانو څنګه مو ایبريمي سره رجستر نه نورې پرې مو ته هغه 15,000 روپۍ کوم ته کیش ګرانډ ته دو په زبان کې هغه لکه نه نورې پرې مو ته نه دی ملل او بلغه دریمه مسله مو دا مو سره د خیبر ایجنسی زیاتره پردیان مو په ایجنسی کې آبادی تاغو آی ډی کارت چې کومه فاته دغه په خیبر ایجنسی باندې لري
ندی وجنه دغه خلکو ته د کوم موعظه ورکول شي دا نشو ورکول د کورونو کومه موعظه واغه او ته نشو لیکلای سروي کې نامه هغه وجدا او سدو ته لوي سره تاسو کوم اډرس ته تاسو کومه پاتې شنه غته چارت هغه د خیبر ایجنسی دی نو مو په دې باندې مو هغه ورکړی سره دای مو مطلب دا مې سره ځل مې پریدا درې څلور سو کول نه داخله دلته بودی باید څه کورمیول ته کوم حق ملوي هغه د خیبر ایجنسی والا سدلته پتی کې هغه ته د حمله شي او کاکړ صاحب دا ضروری خبره ده چې سنټرل کوم په ایجنسیونو کې زه به دا وایم چې په ایجنسیونو کې پوت نه پوت علاقه هغه کورم ایجنسی دلته هول ټول کومه شرکت ته 275 کیلومتر علاقې کې یو میټرک سکول لري هغه یو بیچونه علاوه بل هسپتال نه لري او دومره 3 लाख 3.5 लाख آبادی لرو 3.5 लाख آبادی ته یو نادر دفتر نشته دا مو زیاتره زنانه مو زیاتره د مشوران بزته ته خمساغه 40 سال عمر لري هغه شنختکار نه لري هغه واجدا د سیمو خلکو پیدا سہولت شونه دي مو کا پړ چنور ته نادر ته یو ساده ترسو نیمو خلک چونکه غریزه علاقه دي څنګه رسیږي ټیم باندې کور ونه شي نو مو هغه زنانه مو کوم مشوران دي هغه زیاته شنختکار جوړول نه هم مطلب مو محروم دا مطلبي مو کوم ټیم کې درنه ور کړی او د مو سره منل شوی تاسو مطلبي مو میاشت نه باوکو دا تمام میاشت دي مو درنه کوم مو سره وعده کړی او هغه کې د پارټي منیزو د پارټا سینیټرزو هغه ټیم کې کوم پیو هغه डी जे बड़ीमा वा लाइन आर्डर सिक्युरिटी एसी सो दغه ټول مسره منل بد قسمتي د سکله هم د خلکو نه د روډ نه پوهڅ سکله د خلکو ته د احتجاج نه پوهڅ بیا د خلک هغه مر سنجیدګي نه خلک ترڅو پرې څه دوه په روډ باندې نوښتای صحیح او لکه څنګه چې تاسو ولې عبدالخالق صاحب چې د معاوضه نه درکول سوی او لا سروي هم تر اوسه نه د سوی د اف ډي ام د چارواکو سره چې موږ هر وخت خبرې کوو هغه هم سروي سوی ده او هم معاوضه ورکول کیږي نو دا څنګه امکان لري چې لا تر اوسه پوري د ړنګو کورونو سروي هم نه ده سوی ککر صاحب زه لمودانه چې سروي د مو علاقې کې تقریبا 12000 نه زیات کورونه 12000 نه ته پاتې دي چې پښتانه تر زمان هم په یو کور کې ژوند کې شپې غوته هم په یو کور کې ژوند بالکل ها د 2000 نه زیات مو مطلب د کورونه وړاندې مطلب شي دي او لته نه ورې په څه د ایبړېمې کوم ریکارډ دی 15402 کورونه دوه کړي دي چې دي کې اتله سوا و تعلق کورونو ته دو پارشلی مطلب دا چې یو کور د تو لاس کمرې د شل کمرې تو کور لاندې اته ته یو پرچا و کې واغه پرچا 160 پارشلی وته کولې ډیمیج څه مطلب دا یو سړی کمپلیټلی څنګه کور لاندې هغه ته 2-4 لک پرچا کې لږه تر څه مو کوم کورونه لاندې شوی په دغه روپی خو د مو مالبا هم نشي لر کېدل و د ایبړېما کومه اداره دي زبېم د هغه اداره دي کنه چې سیوای د ایمیل نه علاوه سیوای د ریپورت نه علاوه په ګراوند باندې دوه هیڅ حقیقت نشته دي دلته چې څومره هم ظلم زیاته کیږي برابر دوه کې شریک دي په دې چې زموږ هایل ول افسرانو ته هغه شای خي څنګه دوه او پیسې دوه ریپورټیشن په خپل کیږي او که په ګراوند باندې تو وخت نو مطلب دا دي او مشکلات سره مخامخ یقین ولا را ژوند تیرول مو ته مشکل دي ککړ صاحب کوم خو دا خلک وتاي چې 10 سال بعد هغه خپل علاقې ته واپس شي ککړ صاحب 10 سال بعد هغه خپل علاقې ته واپس شي ناغه ته چوخي ما ور کړی د حکومت طرفه نه د ادارو طرفه هغه ته مطلب تر پال ملو شي لاس کله بعد خپل کورون ته واپس وي د خپل رواني زه دا یم د ایبړېمې والا ته چې دا خلک په لود نه جوړ دي یا دا خلک د کونو نه جوړ دي دې بچای به ساړه نه وي چې لاس کوله باید خپل علاقې ته بغیر د شمې بغیر د پودې ټما بغیر د ترپاله بغیر څه څول سیمه علاقې ته روان دي دا ولې ایبړېما یا د مو کوم کورم کې ډي سي نوسي د مو کوم کورم کې ای سي نوسي یا د مو کوم دلته ای سي اس نو د ټولو ته د خبر اندازه شته خو ضرورت دي خبرې ته دوه ریپورت دوه هر څه خي مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ عبدالخالق صاحب ککر صاحب زده سدوتا احساس نشته مو بیګا لاین اډر سیکریټری سره میټینګ شو هغه مو ته سره زدي شي کې مطلب دا د بیواسایو مولر صدیقه تاسو بیواسایو ندی مطلب دا نه چې مو ماته خپل مطلب وو تاسو ته پرې دوه کته بیواسای ته مو ته ریټرن وکړه چې راځي بیواسم دا کوونه ایمو بچی ساده زړی د کوم خیدات خیل د کوم سمکنی د کوم سيزي د ټول علاقې متاثرین سبګلی کېږي مو بچای ځای څوور را شروع شي مو زنانا جوړي د مو ته یو سہولت نه درکړه اوس سروي دي دا مو تاسو سره حاسي او بل د مؤسسه غبور سره اس پی ار صاحب کوم بیان راغله دي
په پاټه کې د خپل مو ترقیات سکیمونه بندوباسي یعنی دغه خلکو مشکلات برداشت کړو بیا مشکلات نه بعد اپریشن برداشت اپریشن بعد لکه نو دا ټول د ترقیرو زه دا هم سوال مو ته کورونا جوړ شي کورونا څه کله کورونا جوړ شي مو یو ترقی نه دی پکار نو کورونا د مو بچای چات نه لري مو اده مو خور مو څومره جنانا دي هغه چات نه لري هغه د برانه نه د ساړه نه بچون لپاره بندوباس نه لري د پاګي ترقی او پاک سکیم باندې بس څه کوم مو بچي چات نه لري اول متچات وروي کوم سروي راونه لري کورونو دا دویل دی لاري 2017 نه دا سروي راونه 2019 درې کال پراشلو په درې کال کې دا سروي ویل نه پر کېږي د خلکو ته موزي ویل نه ملوي دا خو یو پختره دی چې چانه مو صحیح خو تاسو بیا له چارواکو سره خبرې کړې دي د خپل د علاقې د امنګانو یا د قومي اسمبلی د غړو د غرنګل سېنیټرانو سره خبرې کړې دي هغوی څه وایي چې وجه څه ده او د اف ډي ام ای والا څه وایي چې ولې سروي چې د هغه لا تر اوسه پورې نه سوي ککر څه بسمتي خبره زه مو کومې منې د منې روغزا هغه د عمرونه نه لیا کیږي هغه په دغه هم په عمره کې هغه ته د خپل د علاقې څخه دینه مخکې د لاس کله یمنی پوتې شو دی یو دا ورای خپل علاقې ته نه دی کړی په ټول سنټرل کوم کې یو بورډ بده دی ونه چې دیو کې اکټیټو کړی او څه دوباره یې مینې شو او مطلب دا د مغه حالوتي مغه د مې علاقې د څه د مې علاقې لپاره دغه څه بندوبست شوه نو څه کوم چارواکي خبره ډي سي صاحب سره مو میاشته مخکې میټینګ شوی هغه ته کله مو خپل سنټرل کوم مسالې کې دا هغه مو ته جواب کې دا ول چې زه وزیر اعظم نه یم ایمو د څومره مسالې څنګه ته بیان کړه هغه جواب سره متدار وکړو چې زه وزیر اعظم نه او نن ته مو یې سره بیګا ملاقات وشولو مولاین اډر سیکریټری سره ملاقات وشو ډي جی برېمې سره ملاقات وشو نو ته مو دا ول سره تاسو مو سره ملاقات کې ټیم کې مو ته سترګو ته ګاد راوچو خو کوم ټیم مو تاسو د تنه وځل مو په لونه مغاره کم پراتی لکه څنګه د 2009 سره 2019 پرې کاتو مسالې حل کول شي حل کو نه شي حل کول نو مو ته جواب راکو نو مو سای سی اس بیګا ودا کړی دی او نن مو ټي ډي پی سنټر کې کنه اسټاک سره ملاقات وشو اور جو بعد موږ غوښتو چې ان شاء الله تاسو مسالې کوم دی مو به دا حل کو اور جنابات مو کوم مسالې حل کول شاده توبې او کوم مسالې د مو په واس کې نه هغه نه بیا ته وایي او تاسو به دغه احتجاج هم دغه ورځ دوام لري او که څنګه نه مو چې مو ککر سره مو کوم غوړ کړو مو کوم ډیلیګیشن کوم جرګې صورت باندې راغلو هغه سره منده خبره غشل نو ول څور بعد مو به کدا کوم ډیس نه کمپلیټلی ریپورت ته بیا راوخلو او څه کله هم د تاسو دغه شای ماته تاسو شلو شو نو مو سبا یو افسر موبایل ته ډی سي سره ټول کینو هغه ته ټول ریپورتونه هر ولې به کدا بغنه یو ټول معلومات راخلي روان په منډي باندې ان شاء الله موږ بیا راځو په خپل تاسو پټان عبدالخالق صاحب ګمان څه دی چې مشکل چیرې دی او څوک دغه مسله حل کول نه غواړي اصل کې مشکل هغه ککر څه اول د مود غلطي دی علاقې کې مشر نه لروم د خپل علاقې اواز او چتونی دوپاره علاقې کې ځوان نه لروم چې خپل حق خپل حقوق وغړي علاقې کې هغه افسر لرونه څنګه ایمو بچی ته اره کم لوخو ګل د څنګه خپل بچا دی ایمو د قسمتي د دې هغه ایمنه نه لروم څنګه ولا اسلام آباد کې د مود پر اواز او چاکي نه دی وای نه مشکل راځي دلته څومره هم افسران رچی هغه د مو علاقې وزټ نه کوي چکر صاحب سنټرل کوم د سي د علاقې دی دلته 22000 رجستر آی ډی پی په برېمې سره رجستر دي دا تر نن اورې تر یو خلکو د لپاره نو گورنر وزټ کړی نه چې ته یې وزټ کړی نه چې څومره غاټ لیول افسران دي د مو رنګو علاقو ته اوسه پر څوک راغلي نه دی واجینا تکر تر د مو علاقې کې موبایل کور نه کوي ټي سی ال کور نه کوي ز خپل علاقې ته دوی نه شوړل ز خپل علاقې ته سره نه شوړل ایمو خپل علاقې کې ډیزل زنه شوړلای ماته کزه ټیکټر خپل علاقې کې کراندا کول وغړم نزب خو مخو پړ چینار تا یو ساده ته ټیکټر والو دغه نو پېټرول کې چم الته ګورو لکه مو علاقې سره د دې چې ترکینه ورسته پوتې دي او دویمه خبره ټول نظری خبره ده د تعلیمي کوم حالات یا د سرکاري کوم ادارې دي دا و حالات د څه بس ژړان او پریاد نه علاوه بل هیڅ نشي کولای او په کورمه کې سکولونه چې دی هغه جوړ شوی دي ککر صاحب کوم سکولونه جوړ شي لکه ځای صاحب ملکونو ته جوړ شي دي څنګه غریبون خپل اجري په تور استعمالي مو ته ټول څه کوم ال شهرځای 275 کیلومتر کې یو های سکول نه لري
قوم اشخیل مندخیل سر زه د کلی خبر نه کوم زه کومونو خبره کوم قوم اشخیل مندخیل یو دل مرزای یو های سکول نه لري ریسنټلی و د ملیشي برتی روانه دي زه په ټول علاقې کې لکم پوس کاس لارونه هغه واجه د اسمو ته چې لکم پوس سکول جوړ نه دي کړی چې کله سکول نه جوړ نه مو څومره ځوانان دغه برزګور دي اوس د کوم سکولونه دي او یو سکول کې 21 سال 22 سال یو استاد د دې کې استاد ترانسفر چوک نشي کولای په دې دا استاد یو د ایمنی سړی یو د سېنیټر سړی یو د ملک ځای او ار استاد کوم سکول کې ډیوټي کوي ماغه کې ځان ته کار روان کړي ماغه کې ځان ته میډیکل کولو کړي ماغه کې ځان ته ګوره خطر د استادان هم څه هغه د سکول کې اټینډنس لکه 15 سال نه دغه د پښتني کې نشته او عبدالخالق صاحب لکه څنګه چې تاسو هم دغه ټول مشکلات بیان کړو اوس په خیبر پښتونخوا کې چې هم دغه سیمې شامل کړل شوی دي لدې څخه داسې امکانات پیدا کیږي یا ویني چې تاسو ډېری مسلې به ورسره حل شي کاکر صاحب ته زنه د پښتني کې زه به دا وایم چې دا کوم خبرې زه کوم یا د هغه حواله سره دی واسه اول موتن د دوی ورځې مخکې دا مې لوشه چې زما خپل دلته په پولی کې ډیوټي کوله اندازه کورونه ته و د علاقې خبره نه ته د سکول د هسپتال خبره نه کوي څو ورځې مخکې مو په علاقې کې اکسیډنټ شو مو صرف په هغه باندې خبره کړې و نن مو څه کومه ډیوټي او هغه ته ټرمینیشن ورکو چې عبدالخالق د کاله تلوش کله ته مو هیله لرو کوم چې په خیبر پښتونخوا کې زم شولو بیا هم د متقدیر او بیا هم د مسکولونه ایمو هسپتالونه ایمو حالات بدل نشي نزدان څه قبایلو لپاره بل بیا هم امید نشته دي چې موږ چوپ سی وته په دې چې موږ اسلام آباد سره خپل امیدونه تړلي لا تر نن ورځې پرېمو په تیارو کې پاتې د خیبر پښتونخوا سره موږ امیدونه تړلي دي او د خیبر پښتونخوا ولا حکومت اسمبلی دي د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی دی د دې خلک دي تاسو مو خپل سینې ته نږدې نه کی زه مو سره لوی ظلم زیاته وشي ولې انده قبایل دي چې پاکستان ازادي کې مو الته قرباني ورکو 1965 انګلیسي مو قرباني ورکو او کله بیا په آزاد کشمیر باندې زلزلہ رسی یو انډیا جنگ رسی هغه کې مو دی پاور کو زلزلہ رسی مو خلکو قرباني ورکړه خو مو باندې څومره سخت تیر شي مو خپل کورونه نانګ ولیدل مو خپل ورونه مړی ولیدل مو د خپل ورونو مو ته هغه د کې ملو شو په دغه وخت کې مو ته چالو سره نو کو کدا نه خپل مو ته رونه کې ځان دا به مو دوپاره ډېر د افسوس او بسره دا مو ته ډېر مشکل او د افسوس خبره بیا او څه بدایم چې دا مو دوپاره اخیری چانس اخیری موقع دی اخیری امید سره مو خپل بدلون غوړو مو کې په سره سم خدای دې وکړي چې مسلې مو حل شي او پټان عبدالخالق صاحب اخرنۍ پوښتنه همدا ده چې کچېرې دغه ستاسو چې کومې غوښتنې دي 15 که دغه پوره نه کړل سوي او تاسو کورمه کې د ډي سي سره ولیدل او بیا هم دغه مسله حل نه سو په 2 ورځو کې نو بیا به په آینده کې څه کوئ کاکر صاحب تاسو په ټولو ټول خپل کورموالو ته ودرلته مو نو پرتالي کچېره چې ته هم د مو مسالې حل نشو او دغه د حالات واجنه یو د ساړه یو د ګلی یو د ووري د واجنه ایمو په علاقې کې یو مشوم هم مرشو نه کم استم په خپل علاقې کې بینه خم د ډي سي دفتر یو د ای سي دفتر یو بدلته د سی دفتر کې روان دلته به خم او مو کدا ورځ کې مو ته مسالې حل نشي نو مو روان وخت بیا اراده ده د خپل خلک پر امن طریقې سره د خپل حق غوښتنې لپاره یو به د پړچنو روښو او یو به د باراد فشار طرف خپل مخ کوي ډیره مننه پټان عبدالخالق صاحب او کور مودان د وخت راکولو وخت دی وکړي چې مسلې مو حل شي بریالي اوسئ ډیره مننه له تاسو څخه هم ګلو قدر منوردونکو خبرونه له دوام لري او لکه څنګه